السلام علیکم. د تاریخي شخصیاتو په سلسله کې درته نن د یو داسې عظیم شخصیت تاریخ بیانومه کم چې په سوات ریاست کې د تعلیم کې خودو کې او پیلاولو کې یو بنیادی کردار ادا کړو. د دوی نومو حاجی اکرم خان او په باباجي باندې مشهورو. دوی په 1999 کې 1899 کې د سرټیفیکیټ مطابق په ضلع مردان یو کلی د شیرګړ کې پیدا شوی او دی وایي چې خپل ډایری کې دوی لیکلي دي چې زما خپل عمر د مال استاد په مردان کې چې کله زه داخل شوم نو لکم لیکلی نو زما اندازه دا ده چې 1896 د پیدایش دی. هغوی دا خپل ډایری کې لیکي. د دوی والد صاحب نوم بازګلو او دی چې نو د پلار مور دوه زامن او څلور لوڼې وي خو مشر ورور د چې کله دی پیدا شو نو په 2 میاشتې پس مړ شو. نو دی اکلوت او د بیا ډېر خیال ساتو بهر به نه لیږو. اولنی سبق د په خپل جومات کې د میراوس استاد نه ویلو پای کې د قرآن او د دینی کتابونه ټول ختم کړیو. بیا یې ولیږو شینګری کې ګل بادشاه استاد لا هلته کې دوی وخت تیر کو او هلته نه بیا ولیږو میردي ته یو کال سبق لا خو هلته نه مخکې بیا پلار دی راوستو او مردان کې په 1908 کې داخل کو 1908 کې او دوی په خپل کتاب ډایری کې لیکي چې زموږ ځمکې ډېرې زیاتې وي او پلار زه صرف په دې باندې 15 جومات را باندې سبق وی چې پټواري به زموږ سره په مالیه کې اکې دوکې کولې. نو پلار زه په دې داخل کړم سبق لا چې تلک سبق وی چې د پټواري سره حساب کتاب کې موږ سره دوکې نه کوي. هغه وخت مشران خو انپړو ډېر خاص خلکو به سبق ویلو. دی چې مردان کې په 1908 کې داخل کو نو هلته د دوی هډ ماسټر زین العابدین صاحب هغه چې د ټیسټ واغستو نو دی په 2 جومات کې داخل کو او عمر استازو عبدالله صاحب نومیو هغه د عمر کم ولیکو ځکه چې دا ډایری کې لیکلي چې په سرټیفیکیټ کې مې 1899 دی خو اوریجنل زما 1896 ښکاري. په مردان کې چونکې دی وړوکي په بورډینګ کې نه ساتو په سکولونو کې باغ ورځ کې هاسټل وي هغې ته به بورډینګ هاوس وي. نو د والد صاحب یو دوستو دین محمد نومیو هغه په هوتي کې نو د هغوی په کور کې دیره کو هلته نه به دی پیدل تلو راتلو خو بیا به هغه وخت کې دغه نو پیدل بتله راتله او سکول ته ډېر لرې نو 2-3 کاله پس دی بیا واپس بورډینګ ته راغی. قابلیت یې دومره چې په 5م کې د وظیفې اګزام یې ورکو او هغې کې کامیاب شو نو د 8مه پورې ورته 2 روپۍ ماهانه وظیفه به میلاوېده. په 8م کې اګزام د وظیفې پاس کو په هغې کې ورته بیا امتحان کې وظیفه میلاو شوه. قابلیت یې ډېر زیات و. په 3م جومات کې وی یو کشمیر خان استاز مې او هغه زما ډېره حوصله افزایي وکړه. د هغې حوصله افزایۍ سره زما سبق سره مینه ډېره پیدا شوه او هغه به اکثر په کلاس کې وي چې تاسو کې یو اکرم خان سړی دی نور تاسو ټول خره. د کشمیر استاز وی چې بدلی وشوه نو بیا حنیف الله استاز راغی او حنیف الله استاز ما ته په ژوند کې یو تاکید کړی او د هغې نه پس د مرګه پورې هغه نه قضا مونځ پې نه او تاکید دا و چې ورځ وي زما طبیعت خراب و نو په ریسس کې زه په کلاس کې ناست وم ټول واړه ووته مونځ له زما حنیف الله استاز راغی او ما ته وی چې ته بې غیرت یې مونځ نه کې. وی ما ورته چې جي بې غیرته نه یم طبیعت مې ډېر خراب دی او هغه ورځ شوه او د مرګه پورې بیا د هغوی نه قضا مونځ نه و. دا شخصیت چې و نو دوی بیا په 1900 دوی بیا داسې چلو چې په دې 5م کلاس کې به سیکشن A او B و نو وی زین العابدین صاحب به دی چې و د A سیکشن منیټر و. زین العابدین صاحب به د دوی د منیټرانو د انګلیش مقابله کوله او همیشه به وی ما ګټله. دوی په انګلیش کې ډېر ښه. د دې نه پس بیا په 1911 کې د لیکویدن وکړه په ډېر کم عمر کې ځکه چې پلار اکلوتا بیټ او په 1912 کې په 1912 کې ولا واده مو کو
په 1914 کې د په کالجیټ سکول کې داخله واغسته او په 1917 کې دوی میټریک وکړو. په هغې ورځو کې خو ټلیفونونه نه وو، خط نه وو، تار به وو او تار به د ریلوے سټیشن سره او دوی وایي چې کله زه به مردان ته تلمه یا به پیښور ته تلمه نو زمونږ کلي کې خو څه د ګاډو ماډو سیستم نه و، په ریل کې به تلې او ریل به راتلو د درګۍ سټیشن نه د شپې 3-4 بجې را روانېدو او سهار وختي 15 بجې به هتیانو سټیشن ته راتلو. دی به ورته د شیرګل نه هتیانو یو 2 کیلومتر لار د پیدل به سهار وختي راتلو او ټرین ته به ختو او خپل منزل ته بتلو. نو وی زه کلي ته راغلم چې میټریک ریزلټ مې وشو. نو وی د هتیانو سټیشن نه مې ډبل تار وو، مخکې چې به تا پیغام کو نو سنګل تار به دی وي، سړي ته میسج میلاو شو چې ډبل تار پیسې به دې جمع کړې نو تا چې به کم میسج ورکړو دای جواب بم درله بیا راتلو. نو وی په ډبل تار ما ته میلاو شو چې ما میټریک پاس کړی. بیا وی ما په اف اس سی کې داخله واغسته، په فرست ایئر کې په اسلامی کالج کې په 1918 کې داخله واغسته او په 1920 کې اف اس سی وکړه. نو بیا ما لاهور کالج ته د میډیکل ته اپلای وکړه خو هلته مې اډمیشن ونه شو. وی بیا مې بمبئی میډیکل کالج ته اپلای وکړه نو هغوی راته ووایي چې دا ستا جوریسډکشن نه دی، دا ستا علاقه نه ده، نو هلته ریجکټ شوم. بیا مې په بی اے کې داخله واغسته او د هغې نه پسې بیا په 1923 کې په لاهور کې سنټرل ټریننګ کالج کې اډمیشن واغستو. هلته کې د دوی پرنسپل چې هغه انګریز او د هغه ان جی واټ نومو، خو یو تاریخي واقعه هغه بیاني. وایي چې کله زمونږ د انګلیش پیپر وشو نو هغه انګلیش په سبا باندې چې ان جی واټ انګریز راغی، وایي هغه وایي چې نن زه ډېر خوشحاله یم ځکه چې انګلیش هغې هلک ټاپ کړی چې د لرې غرونو نه راغلی دی او انګلیش یې ټاپ کړی. نو وایي ما ته وایي چې اکرم خان تا ټاپ کړی دی انګلیش. بیا په 1924 کې لاهور نه چې دوی دا ټریننګ وکړو نو دوی واپس راله او اولنې پوسټینګ یې په مردان کې وشو. په سوات کې په اپریل 1924 کې اولنې سکول شروع شوی او د دوی چې کومو پوسټینګ په 24 مارچ 1924 کې په مردان کې وشو. بیا ورته په 1926 کې ډي او راتلو نو هغوی ته د تاڼې سکول لپاره یو نوی هیډ ماسټر ضرورت و. دوی ته آفر وکړو په 81 روپۍ باندې چې ته تاڼې سکول ته ایز ا هیډ ماسټر لاړ شه. دوی انکار وکړو او دوی بیا ورته بل آفر وکړو چې زه سوات ته ایز ا هیډ ماسټر په 1926 کې په 120 روپۍ لاړ شه. نو دوی بیا په 120 روپۍ د سوات میډل سکول ته اولنې هیډ ماسټر لاړو او دغلته بیا دوی د ودودي های سکول کې د 1945 پورې وو. نو د سوات کې د 1926 نه والا د 1945 پورې په زرګونو طالب علمان د دوی شاګردان دي. د 1945 نه پس دوی بیا ترانسفر وشو تاڼې ته. تاڼه د ملاکنډ ایجنسۍ یو ډېر اهم کلی و او په هغې ورځو کې په هغې سکول چې و د ټول نه زوړ و. هغې کې بورډینګ هاوس و، د دیر باجوړ د بونیر د لرې لرې خلک هلکان به په هغې کې په هاسټل کې اوسېده او هاسټل ته به یې ورځ کې بورډینګ هاوس وي. نو د دوی نوم په باباجي مشهور و. دوی ته به همیشه اول چې راله کلاس کې نو د هلکانو نه به یې د مونځ تپوس کو چې چا مونځ کړی نو هغه له به یې شاباشي ورکو. ډېر دیندار انسان و. په سوات کې چې کله وو نو واقعیات به درته پکې 2-3 تاریخي ووایم. په 1940 کې د سوات باچا چې کوم می عبدالودید صاحب د هغه نه ځان له په 450 روپۍ اولنې موټر اخیستی و او یو روایت دام دی چې یو پیره د سیدو بابا سره چې کوم جومات جوړېدو نو والي باچا صاحب ووایي چې یاره د دې سنګي بنیاد ږدو. ټول معززین د سوات راټول شوي خو هغوی ووایي چې هغه کس به بنیاد دی د دې جومات چې چا نه د جمع مونځ نه قضا شوي، قضا مونځ پې نه هیچا دا دعوه نه کوله، صرف اکرم خان باباجي دعوه وه چې ما نه چېرې مونځ نه دی قضا شوی. نو د سیدو بابا سره چې کوم جومات دی د هغې بنیاد اکرم خان باباجي ښودی دی او په زرګونو شاګردان دي. دوی د شیرګل اوسېدونکي وو او په دې ټول نه پس د دې ویډیو د تاریخ بیانولو نه پس درته ووایم چې دغه عظیم شخصیت زما نیکه و.
اکرم خان باباجي زه د هغوی د مشر اولاد د اسلم خان زوی یم او اوس هم په زرګونو خلک چې ملاو شي او چې خبر شي مشران چې د باباجي نوسې دی نو ډېر د قدر په نګاه. اوس خو ډېر مشران مړه شو خو چې په ځوانۍ کې کالج ورځو کې ومونږ سره چېرته داسې پړه لیکه خلک ملاو شو او په ودودیه های سکول کې به سبق ویلو یا د تاڼۍ په های سکول کې نو د باباجي د شخصیت به هغوی مونږ ته ډېر زیات صفتونه کول او ډېر زیات به هغه د هغوی د دین او د دې هر څه دغه کو. باباجي به وظیفې ډېرې زیاتې کولې، څه وظیفې ول خپل استادانو ورکړې وي او هغه په خپل ډایرې کې لیکي چې د مرګه پورې به ما هغه وظیفې کولې او قدرت به ما ته هر مشکل لارې ازادولې. اکرم خان باباجي صاحب بیا 3 ودونه کړي، د 2 مشرانو ښځو نه نارینه اولاد نو او د 3مې ښځې نه بیا 7 نارینه بچي دي. 3مه ښځه چې وه نو هغه د دیر د نواب د وراره لور وه او نواب صاحب هغوی راشړونکي کړي وو په سوات کې وو. نو د دوی یو ترور چې وه د باچا صاحب په سوات باندې واده وه نو دوی وله پناه ورکړې وه او بیا دوی دغلته. نو د باباجي چې کله په سوات کې ډیوټي وه نو 3مه ښځه په سوات کې کړې وه او د هغې نه دا ټول نارینه اولاد دي. دا ویډیو ما وی چې تاسو ته ووایم چې په سوات کې د تعلیم بنیاد کې ښودو واله شخصیاتو کې د اکرم خان باباجي څومره عظیم او ډېر نمایه نوم دی پکې. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. کو ویډیو مو خوښه شوه نو کمنټ په لازمنو کې د سوات د ودودیه های سکول ته چېرته لاړ شئ نو هلته د دوی تصویرونه غټ غټ لګېدلي، د تاڼۍ په سکول کې غټ غټ تصویرونه لګېدلي دي. نو کمنټ پې وکړئ، لایک وله ورکړئ، شیر یې کړئ او دعا ورته ډېره وکړئ چې دا پاکه هستي کم چې زما نیکه دی الله ول جنت الفردوس نصیب کړي. آمین. او سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.